बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو उम्मीद लरम تاسو به جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزو کې به دوستانو په خبر کې ډیر زیات ظلم شوی دی زیاتې شوی دی کیسه بازار کوچه رسالدار جامع مسجد کې په جامع ټیم کې جمعې په منځ ټیم کې واقعیا را پېښه شوی دوستانو دا واقعیا څنګه مخه ته راغله د بارے کې ټول اهم معلومات د ویډیو کې شریکم او که تاسو ټول اهم معلوماتو باندې ځان خبرول غواړئ مونږ ویډیو ځان سره اخره پورې وګورئ اور چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوی دي هغه د مونږ چینل مخه ځان سره سبسکرایب کړئ ټلې نشان دی وي تاکي مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو تاسو ته اسانه سره ملاشي دوستانو د واقعیا د پیښور کې خاني بازار کوچه رسالدار جامع مسجد چې مونږ ټیم کې دوا نامعلومه افراد راغلو هغه ټول نمخ کې پولیس ولې وشتل هغه نه بعد جمعه ته نه دل الته خودکش حمله وکړه هغه په نتیجې کې دوستانو 100 نه زیات کسان شهید شوي دي او 294 کسان د ټیم کې زخمی دي او ډیر په سیریس حالات کې دي لیډي ریډینګ هاسپټل کې ایمرجنسي نافذ دوستانو دا واقعیت مونږ کې پکې کې دینه مخ کې کېدل د ټیم کې دا واقعیت چې څنګه مخه ته راغله د صرف اور صرف مقصد انتشار پھیلاول دي ځکه چې دا ډیر خلک چې دی هغه سوشل میډیا باندې کوي چې دا جماعت چې د اهل تشیع جماعت دوستانو اهل تشیع انسانان نه وي اهل تشیع چې دی هغه مور لور بچی نه لري هغه زړه کې سینې نه لري اور هغه ټیم کې چې هغه خپل عبادت کې مصروف او هغه ټیم کې چې یو کاس په ویر شي هغه چې کوم کسان چې دی هغه دعا او ته پولیس ولا چې په سکیورټي باندې مامور حواله هغه دعا کسان اشتي دي هغه نه بعد نه تل روزانه ختم کړي دوستانو هغه وایي چې کدا شي مونږ د ملک کې چې کوم امن رغله دی هغه کې مونږ بد امني پیدا کو دوی بیا ویریږي دوی خپل کې بیا په جنگ باندې شي هغه ټیم کې دا واقعیا پیښه شول سټیم کې استرالیا کرکټ ټیم هم په پاکستان کې دا هغه پلار باندې دوستانو د ټیم کې ستريږي چې کوم زوی چې دا هغه مجموعات په مونږ پر لګلې او هغه ځکه په داسې واقعیا وشول دوستانو مونږ انسانيت رشتہ هو کم از کم چا سره پرې دی کنه د خلک چې سوشل میډیا باندې لګیا دي البته وای اور داسې خبر غړي وړي خبرې کوي چې دوی اهل تشیع نو اهل تشیع خو هغه زړه کې سینې لري هغه یو کور لري هغه ارمانونه لري دوستانو مونږ ته پکار دا چې مونږ د کوم شر پسند عناصر دي هغه خبره ته وګ نه کېدو مونږ دا یو چې کوم شهیدان چې دی الله پاک دوی درجات بلند کی اور چې کوم زخمی دی الله پاک دی هغه ته شفای کامله عزا اور مستقله عطا کی دوستانو دې باره کې تاسو سره دا کمنټ سیکشن کې خپل رائے اظهار ضرور کړئ والسلام